علماء کرام لیکي حضرت عیسی علی نبینا علیه الصلاۃ والسلام الله ته یو سوال وکاو الله ما ته په جنت کې خپل رفیق په جنت کې خپل دوست خپل ملګری دا په دنیا کې راوښیه الله تعالی ورته وویل اے موسی ولاړ شه پلاني غره ته د عراق په طرف کې یو غار ده د غره په څنګ کې هلته یوه کوټکۍ یوه کمره جوړه ده په هغ کې هغه د تا د جنت ملګری ناست ده حضرت عیسی علیه الصلاۃ والسلام چې کله سفر وکاو غره ته ورغلی د غره په څنګ کې یوه کوټه پیدا کړله دا کمره دا د ډبرو نه جوړه ده خو لیکن عام چې څوک کمره جوړوي کوټه جوړوي نو په مابین کې سیمټ ورکوي خاوره ورکوي خټه پکې اچوي لیکن دا کمره جوړه وه ډبرې یو په بل باندې پرتې وې په مابین کې خټه او ګاره او سیمټ نه و کمره چې کله څوک جوړه کړي په کمرې باندې د فاسه خلک چت اچي لیکن د دې کمرې چت نه و کمره چې کله څوک جوړه کړي نو کمرې ته خامخا یوه دروازه ورکوي یوه کړکۍ ورکوي کړکۍ نسته هلته د الله تعالی یو عبید انسان په سجده پروت د الله تعالی حمد او ثنا او اوښکې ورباندې تویږي ژاړي موسی علیه نبینا علیه الصلاۃ والسلام عیسی علیه الصلاۃ والسلام چې کله دی د لمانځه نه فارغ سو عیسی علیه الصلاۃ والسلام پوښتنه ځینې وکوله چې دا کمره دې جوړه کړې ده د ډبرو په مابین کې خټه او سیمټ نسته دروازه او کړکۍ نسته په سر د دیوالو باندې چت نسته دا ولې ده ورته ویلي عیسی علیه الصلاۃ والسلام زه ډېر وارې دا تیارې وکوم چې کله یخ غلبه وکوي ساړه غلبه وکوي نو زه دا فیصله وکړم چې دا دیوال دا به په خټه کې بندوي او د پاسه به چت ورباندې اچوي خو لیکن بیا مرګ را یاد سي چې موږ چونکې دې دنیا ته مسافر راغلي یو نو مسافر خو په پلني وطن په پردي ځای کې تعمیرات نه کوي کورونه نه جوړوي بیا رانه پاته سي دا رقم ته چې کله ګرمي غلبه وکوي بیا دا قصد وکړم خو چې مرګ را یاد سي بیا یې پرېږدم حضرت عیسی علیه الصلاۃ والسلام ورته وویل ول څومره وخت دې کېږي چې ته په دې کمره کې وخت تېروې اوسېږې یو روایت داسې ده چې 6 کاله دې ما کېږي چې زه دغه ساړه او دغه ګرمي دا دلته تېروم د خدای عبادت کوم په یوه روایت کې راځي څه د پاسه 100 کاله دې ما دلته کېږي زه دا وخت تېروم عیسی علیه الصلاۃ والسلام وخندل ده ورته ویل عیسی علیه الصلاۃ والسلام ولې دې وخندل عیسی علیه الصلاۃ والسلام ورته وویل خندا په دې باندې راله د موږ نه وروسته یو امت را روان ده یو پیغمبر را روان ده چې دا د ټولو انبیاو سردار ده انک مختار الرسل و امتک خیر الامم د ټولو انبیاو مختار او د ټولو انبیاو سردار د ټولو انبیاو امام حضرت سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم راځي د هغه امت هغه به د خپل د ژوند شپې دا په لویو لویو تعمیراتو په لویو لویو بلډینګانو او کورو کې د هغو په جوړېدو کې به یې صرفوي خو لیکن د هغو مقام به بیا هم د ما د امت تر مقام ډېر اوچت نو خندا په دې باندې راله چې د ما امت څومره ستړی ده څومره په تکلیف ده څومره کوشش او عبادت کوي لیکن د نبی علیه الصلاۃ والسلام امت هغه به 2 رکعته لمونځ کوي خو لیکن بیا به هم توجه برابره نه وي حضور به برابر نه وي خشوع به برابر نه وي لیکن په آخرت کې به بیا هم د دوی مقام د نورو انبیاو په مقام باندې هغه ډېر اوچت او بلند وي ګورئ د نبی علیه الصلاۃ والسلام
په امت باندې دی الله تعالی څومره فرضویني مخکې امتو کې بچا ګناه وکوله توبه یا قتل و د نبی علیه الصلاۃ والسلام امت سي کله ګناه وکي نو توبه یا خالق په خپل ځل کې پښمانتیا ده خلا مشوره و زبتم حرکت مور کوه په خپل ځل کې په دې خپل ګناه باندې پښمانه سبز دا توبه ده لیکن دا سم نه ده چې خالص صرف الله ګناه در معاف کړل بلکې الله دې ګناه په ځای باندې یو نیکی هم درکړي یو نیکی هم درکړي حتی علماء